اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د عوامي پیغام نیوز کتونکو ته یو ځل بیا مونږ پریس کلب کې حاضر یو. دا وخت کې مونږ سره د الکترونیک میډیا صدر شهزاد عالم خان چې تعارف محتاج نه دی. ځل بیا کرونا وایرس لهر شروع شوی دی. کرونا چې په دې پیره راغلی دی مونږ د دې په باره کې څه تاثرات شهزاد عالم نه تاسو ته پیش کوو. تاسو مونږ سره اوسئ. پیدا خان ډیره مننه. یقینا دیړي چې دا کم دریم لهر د کرونا راغلی دی نو د ډاکټرانو چې کوم وینا ده یا د حکومتي کم چارواکي چې د هغوی دې ته د دوو تیر شوي لهرونو خطرناک ویلی دی او که تاسو وګورئ هغه ډېر په تیزۍ سره روان دی چې په سوات کې چې کوم دی د هغې که تاسو وګورئ تېره ورځ اووه اتیا کیسونه چې کوم دی هغه رجسټر شوي دي او تر اوسه پورې 4,000 کسان د دې نه متاثره شوي دي. نو دیړي چې دا کم لهر راغلی دا دریم لهر چې کوم دی وایي دا ډېر زیات خطرناک ویلی کېږي چې دا ډېر زیات خطرناک دی او خلکو ته د احتیاطي تدابیرو او د دې چې کوم دی هغه اختیار کولو هدایت شوی دی. د ترم د مخکې پیرم د امتحاناتو ورځې او تعلیمي ادارې بندې شوې، اوس بیا هغه امتحانات شروع شوي دي، بیا په دوباره د دې امکان شته که نه؟ تاسو په دې هکله څه وایئ؟ پیدا د سوات سرحد نه چې کوم د صوبې ضلعې دي په هغې کې حکومت د طرفه د نن نه د 28 تاریخه پورې د تعلیمي ادارو د بندېدو اعلان شوی. خو څنګه چې تاسو وویئ په تېره پیره باندې چې کله سکولونه او دا بندېدل نو په هغې کې امتحانات روان وو او دیړې که تاسو وګورئ نو اوس هم د نهم د لسم پریبورډي چې کوم دي د هغې امتحان روان دی. د ماشومانو چې کوم د سکولونو امتحانونه دي هغه روان دي. نو تېره پیره چې کوم اقدام اوچت شوی دې پیره له پکار دا ده چې یقینا کرونا خو هم خطرناک دی خو د ماشومانو تعلیم په تېر شوي پیره چې 6 میاشتې ډسټرب شو او د هغې د لاسه ماشومانو چې صحت کړي ورسه تلاړو او د هغو تعلیمي سال د ضایع کېدو خطره ده. نو دیړې پکار دا ده چې کوم کرونا SOPs دي د هغې تحت چې کوم دي چې کوم امتحانات دي یا نور دغه دي پکار دا ده چې هغه جاري رواني او د ماشومانو تعلیمي سال چې کوم دی د خرابېدو نه بچ کړی شي. زمونږ د سوات ډېر غربت زده علاقه ده او په دې کې زیاتره غریبانو باندې مشترکه دی که نه؟ نو تاسو په دې هکله څه وایئ چې حکومت له کم روجه چې روانه په دې کې خو کاروبارونه هم مشکل لکو دا کرونا دا کم مرض چې نو په دې کې مشکل لکو وچلېږي. نو تاسو حکومت له څه پیغام ورکوئ چې عوامو لپاره څه ریلیف غریبانو عوامو لپاره خاص کر چې ریلیف ورکړي؟ پیدا په تېره پیره چې کله مکمل لاکډاون شو تاسو کتلي چې د سوات هره طبقه چې کوم ده هغه د هغې نه متاثره شوې وه. دیړې چې کوم دی دیړې هم د لاکډاون خبرې اترې دا کېږي او په اولنۍ مرحله کې چې کوم دی په منګوره ښار کې یا په خواوشا علاقو کې چې کوم دی د 8 بجو نه پس چې کوم دی د بازارونو بندېدو د ماښام د 8 بجو نه پس وایي بازارونه به بندوي. خو که مکمل لاکډاون کېږي نو د هغې دپاره حکومت له دا پکار دی چې اول اسپتالونه پوله کولې. تېره ورځ چې زه کله لاړم په کرونا واډ کې چې کوم دی د مریض دپاره بیډ نه دستیاب او داسې په نور واډونو کې هم ډېر بد صورتحال دی. نو حکومت له اول پکار دا دی چې اسپتالونه هغې دپاره جوګه کړي او د هغې سره سره چې کوم عام خلک ته روژه هم را روانه ده د هغې د راشن انتظام دې وکړی شي، د هغو د ریلیف انتظام دې وکړی شي. ځکه چې د حکومت خو ولګي هغه لاکډاون او دا وکړي خو د دې غریبانانو خلکو سره بیا هېڅ تپوس پوښتنه دا نه کوي. د هغې د لاسه چې کوم دی د سوات خلک چې کوم دی بیا ډېر زیات متاثره شي. سوات د دهشتګردۍ د زلزلو د سیلاب د کرونا د ډینګي د دې نه ځپلی شوي یو ضلع ده او د وزیر اعلی خپله ضلع ده. پکار دا ده چې د دې خلکو د امداد د ریلیف او د دې بندوبست وکړی شي.